دغه رنګ عزتمندو د جنازې مسله ده. اکثر خلک تاسو ګورئ د جنازې جمع ولاړه وي او د جنازې مونځ کېږي، ډېر کسان مونځ نه کوي. تپوس وکړي هلکه ولې؟ وایي ما له د جنازې مونځ نه راځي. د جنازې د مونځ څه دومره ګرانه طریقه نه ده عزتمندو، ډېره آسانه طریقه ده. او دا یاد لري عزتمندو د جنازې مونځ چې کوم دا مونځ پکې وایو، مونځ موږ سبق ته وایو، هغه سبق او اورات او دعاګانې چې وي دا پکې د سره فرض دي نه. په جنازه کې عزتمندو صرف دا 2 فرضونه دي بس. په جنازه کې ودرېدل فرض دي، هغه هم هغه کس چې تندرسته وي. قیام پکې فرض دی او 2 نمبر فرض چې کوم دی هغه 4 تکبیرونه ویل پکې فرض دي. نو تاسو په خپله سوچو کې عزتمندو تکبیر چاله نه ورځي؟ د تکبیر معنی الله اکبر، تاسو له الله اکبر نه درځي. وړوکي ماشوم له الله اکبر ورځي، چې مسلمان یې هغه له الله اکبر ټکې خامخا ورځي، ځکه روزانه 5 وخته په اذان کې اوري. نو د جنازې مونځ څومره آسان شو، ودرېدل هم ته شیخه مزېدار ولاړې سوټېډ بوټېډ او الله اکبر هم دله درځي. نو بس قصې ختمه. په جنازه کې 2 فرض دي او دواړه بالکل آسان دي. نو ته ولې وایې چې د جنازې مونځ ماله نه راځي؟ نو دا فرض خو دې راټول کا کنه. او د جنازې مونځ په خپل هم فرض دی او دغه 2 پکې فرض دي او هغه بالکل آسان دي. 4 تکبیرونه چې کوم انسان جنازې مونځ کې ساده ولاړي او بس صرف ولاړ دی او د 4 ځلې الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر صرف دای مو ویل مونځ یو شو. البته بهتر او سنت طریقه دا ده او ښه طریقه دا ده چې انسان اول الله اکبر وی سبحانك اللهم دی وی هغه دله ورځي او ارموز کې ته وی کله نه درځي بس یو ځل وی الحمد لله رب العالمین سورة فاتحه پکې وای هم صحیح نه. نو یو الله اکبر یو شو. دویم الله اکبر دی درود شریف وایا، درود شریف او تعالی سم درځي اللهم صل هغه پکې وایا. چې دریم الله اکبر دیو کو نو دلته صرف یو دعا ده او هغه ویل ما تاسو له فرض نه د سنت طریقه ده. نو هغه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا چې دا نه درځي نو تاسو وګورئ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. څومره آسان شو. دا خو اکثر خلکو اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. یاره دام نه درځي نور درته اسانه بیانو عزتمندو خو منځونه مه پرېږدئ کېدای شي ستا د دعا د وجې نه ته ډېر ایمانداره کس یې ټیک د مونځ خو دله نه درځي خو نور ډېر ایمانداره کس یې کېدای شي ستا د دعا د وجې نه دا مړی خدای وبخي. نو نه دي پرېغوستل پخه. بعضې کسان مثلا مونځ او دس کې کمزوري خو نور ډېر زیات ایمانداره خلک دي. نو الله ته خو د چا یو صفت خوښي د چا بل صفت خوښي. نو د دې وجې نه عزتمندو که دغه دعا هم نه درځي اللهم ربنا دعا خو درځي که نه مونځ کې اخره کې ته وایې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار دقه دعا پکې ووایه. نو نوی پکې یو څیز هم نه شو. یو سبحانک اللهم شوه، دویم درود شریف شو او دریم چې کوم دی اللهم ربنا شوه او 4م تکبیر دی وکړو مونځ ختم. څومره اسانه طریقه ده. د جنازې مونځ مه پرېږدئ. کله ناکله داسې کار وشي عجیبه کار هغه مړی ډېر بزرګ مړی وي الله ته نږدې مقرب انساني ولی انسان وي یا الله د هغه بخښنه کړي چې هر څوک دی خو الله یې بخښنه کړې ده چې کوم کسان د هغې جنازو کې الله رب العزت د هغې د وجې نه د هغوی مغفرت وکړي. نو دې وجې نه په وړو وړو بانو باندې عزتمندو بعض وایي کپړې مې ګنده دي. نو لکه ته دومره خیرن یې ګنده کپړو کې ګرځي شرمېږي نه؟ ولې خیرن ګرځي ولې ګنده ګرځي او دسمات یې دې پکې کړی دی که څه چل شوی دی ولې څه باندې خیرني؟ یو خیرني وي عزتمندو ټیک دی خیره پېشته مکروه خبره ده چې دې کپړو سره مونځ کې خو فرض دې پوره کېږي مونځ کوه.